أيوة يا شاباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله مولانا العظيم. د هود علیه السلام واقعه الله رب العالمین ذکر کوي. د نمخ کې د یونس علیه السلام او د نوح علیه السلام واقعات ذکر شو. په دې صورت کې د اوو انبیاء کرامو واقعات او د هغې په امت باندې د عذابونو یو جھلک د الله رب العالمین ښایي. هود علیه السلام د نوح علیه السلام په اولاد کې د سام د اولاد نو. تاسو ویلیو که نه سام حام یافس. نو د نوح علیه السلام او د هود علیه السلام ترمنځ 800 کاله زمانه په منځ کې تیره شوې وه. کوم قوم ته چې رالیږل شوی و نو هغه په وجود باندې ډېر طاقتور او مضبوط و. د خپلو لاسو تراشلي بوتانو د هغې عبادت به یې کو. هود علیه السلام ورته دعوت ته ایمان ورکو او دوی ونه منله. نو هود علیه السلام ورته وی چې په تاسو به عذاب راځي، دا د الله سنت دی. بهرحال دوی باندې د الله رب العالمین د طرف نه عذاب راغی. یو چغه په دې باندې ووهلې شوله او د هغې سره سره متصل طوفان هم راغی چې په هغې باندې د هود علیه السلام دا قوم عادیان دا په هغې باندې هلاک شو. دومره تیز طوفان، دومره تیز سیلۍ پې راغله چې مفسرینو لیکلی دي چې انسان او څاروي دا به په هوا کې الوتل او پړ مخې به ښکته راتاوېدل. نو دغه ذکر الله رب العالمین کی فرمایي وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. او مونږ رالیږلی و، د ارسلنا مقدر به پکې تاسو یاد ساتئ. نو مونږ رالیږلی و عادیانو ته اخاهم رور د دې هودن هود علیه السلام اخاهم من القبیلة، دا د دوی د قبیلې نه و، د دوی خپل سړی و، رور
دا چې کم دینو گویا کې مراد ترنه نسبی رور نه دی ښا، او مراد ترنه چې کم دینو د دوی هم قبیله دی ښا. قال نو اویل هود علیه السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله عبادت کوي د الله رب العالمین. نو ما تو ګورئ چې هغوی الله منو نو عبادت به یې څه کوو، ځکه عبادت خو فرع د عقیدې ده او عقیده د هغې نه وه. فرمایي اعبد الله معنا دا ده چې وحدوه، الله واحد لا شریک ومنئ ښه، او د الله تبارک وتعالی سره بل څوک دا شریک مه ګڼئ. ما لکم من اله غیره، دا من زائده دی ښه، ما لکم اله غیره، تاسو د پاره د الله نه علاوه د الله نه سوا بل څوک معبود دا نشته دی. ان انتم الا مفترون، نه یې تاسو الا مفترون مگر دروغ جوړونکي په الله رب العالمین باندې. دا تاسو چې کوم شریکان جوړوئ او بیا وایي الله مونږ ته ویلي دي چې دا به زما سره شفعاء وي، دا تاسو په الله باندې دروغ جوړوئ. ان انتم فی عبادة الاوثان الا مفترون الا کاذبون علی الله، تاسو په الله باندې دروغ جوړوئ ښه، دا خبره ستاسو غلطه ده. یا قومی ای زما قوم، لا اسألکم علیه اجرا، زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې توحید باندې اجرا څه د اجر، پیسې درنه نه غواړم ښه. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نه دی اجر زما مگر په هغه ذات باندې فطرنی خلقنی چې پیدا کړی دی ما لره. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ دین یو اصول معلومیږي ښه چې د الله د دین دعوت ورکوونکي انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات او بیا وروستو وارثان، د هغې به چې کوم دی نو ګویا کې نیت خالص او صفا وي ښه، د الله د دین دعوت به ورکوي، وروستو به وایي چې یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، اجرت على تعلیم، اجرت على تعلیم القرآن، تاسو پوه شولې په خبره، اجرت على التبلیغ. دې وجه نه چې کوم دی نو زمونږ او ستاسو د متقدمینو احنافو په نسبت باندې دا جایز هم نه دي ښه، پوه شولې په خبره باندې که نه. اجرت على الامامت، اجرت على الخطابت، اجرت على الاذان، اجرت على تعلیم القرآن، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. اجرت على تبلیغ الدین، دا ټول په ټوله. البته متأخرینو د ضرورت په بنا باندې چې کوم دی نو ګویا کې اجازت ورکړی دی، جایز دی، خدا به مقصود اصلي نه وي ښه، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو تاسو چې کله درس کوئ، چې کله امامت کوئ، چې کله خطابت کوئ، کو په هغې بلا معاوضه کولی شئ نو خو ډېره زیاته بهتره ده، او که نه ضرورتمند یې نو دا به خپل مقصود اصلي نه ګرځوئ ښه، د خپل تعلیم د قرآن د یا تبلیغ د دین چې کوم دی نو ګویا کې د هغې مقصود اصلي دا به د الله رضا ګرځوئ ښه. دا نور چې کوم دی نو د هغې باندې وظیفه دا به صرف د کفایت او د ضرورت په بنا باندې وي. نو فرمایي ښه افلا تعقلون، یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم زما استغفروا ربکم، بخشش وغواړئ د رب خپل نه، تاسو د الله نه چې کوم دی نو بخښنه وغواړئ. ثم توبوا الیه، نو یو خو تاسو شرک کړی دی، تاسو ویلي چې استغفار ویلی کېږي الندامة علی ما مضی، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. او توبه بیا چې کوم دی نو ګویا کې ویلی کېږي العهد علی ما اتی، نو دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې تخلی عن الرذائل دا مقدم وي په تحلی بالفضائل باندې. نو ګوره استغفار یې مخکې کو ښه چې دا تیر کم ګند دی چې دا ګند در نه صفا شي، نو وروستو به په توبې سره خپل ښایست چې کوم دی نو دا بیا راولئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. خلق چې کوم سیز ډیکوریشن ورله کوي که نه، نو اول یې صفا کي او وروستو بیا د هغې دپاره د تزیین او د آرایش انتظام کوي. پوه شولې په خبره باندې که نه. نو فرمایي شاباس ثم توبوا الیه، بیا توبه وباسئ الله رب العالمین ته. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. یو دوه نقد چې کوم دی نو صفتونه هود علیه السلام د توبې او د استغفار خپل قوم ته ذکر کوي ښه. تاسو چې استغفار وکئ او توبه وباسئ، یرسل السماء علیکم مدرارا، نو را وبلیږي اسمان په تاسو باندې ډک ډک بارانونه، په تاسو باندې به اسمان دا به در باندې چې کوم دی نو ګویا کې ډک ډک بارانونه به در باندې اسمان را ولیږي. نو معنا دا
تاسو باندې به د رزق فراخي الله راولي. ځکه د په باران پر راتللو باندې فصلونه ښایسته زرغون شي، او د فصلونو چې کوم دی نو په ښایسته زرغونېدلو باندې د رزق فراخي راځي. پته ولګېدله چې استغفار ویلو سره الله د رزق فراخي راولي. ښه تاسو پوه شولې، دا د استغفار فواید دي. ښه او دویم نمبر فایده یې څه ده؟ ویزیدکم قوتا الی قوتکم، او سوا به کې تاسو لره په اعتبار د قوت سره د هغې نور قوت ستاسو نه. نو معنا دا چې باران در باندې کله وورېږي نو یو خو به تاسو ته ښې غذاګانې میلاو شي، ښه فصلونه به راشي، نو د هغې سره به تاسو صحتمند شئ. یزدکم قوتا، په اعتبار د جسم سره به تاسو تندرست او توانا شئ. ستاسو قوت او طاقت د جسم دا به څه شي؟ دا به سوا شي. او الی قوتکم، او دینه علاوه لا دا چې ټول خو به سړی چې کم دی نو به یک وخت خوري نه، څه خو سړی د ځان سره پرېږدي، نو ستاسو په مال کې به ورسره هم اضافه او فراخي راشي. نو یزدکم قوتا الی قوتکم، نو وړمبني قوت نه مراد صحت، او دویم قوت نه مراد مال و دولت. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ یا یزدکم قوتا، وړمبني قوت نه مراد چې کم دی نو ګویا کې مال، او دویم قوت نه مراد اولاد. الله رب العالمین به درته اولادونه درکي. نو دا د استغفار په فوایدو کې یو خبره دا هم شوله. ویمددکم باموال وبنین، تفسیر القرآن بالقرآن. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم، ورپسې ویمددکم باموال وبنین. نو اموال یو قوت، بنین بل قوت. ویزدکم قوتا الی قوتکم. د دې آیت کریمه ترجمه دا پخپله د قرآن کریم په دغه آیت کریمه سره به تاسو وکړئ چې ویمددکم باموال وبنین. تاسو پوه شولئ؟ تفسیر القرآن بالقرآن. نو فرمایي ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. او تاسو مګرځئ په داسې حال او کیفیت کې چې تاسو جرم کوونکي. قالو وویل دوی یهود ایهود علیه الصلاة والسلام ما جئتنا ببینة، تا راتلل نه دي کړي مونږ ته ببینة په یو واضح دلیل باندې. تا سره خو څه واضح دلیل در سره نشته دی. وما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولک، او نه یو مونږ پرېښودونکي خدایانو خپلو لره عن قولک، ای لقولک، ستا په وینا باندې، ستا په خوله باندې مونږ د خپل خدایان نشو پرېښودلی. داسې خو نشي کېدلی. وما نحن لک بمؤمنین، او نه یو مونږ ستا دپاره بمؤمنین بمصدقین، تصدیق کوونکي. مونږ ستا په دې خبره یقین هم نه لرو. او بموقنین، بمؤمنین وما نحن لک بموقنین، او مونږ ستا په دې خبره باندې چې کوم دی نو یقین لرونکي نه یو. یاره ستا په دې وینا باندې مو یقین نه راځي. نو ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، بلکې ستا متعلق خو زمونږ یو بل سوچ دی، او هغه دا چې تا کله زمونږ د دې خدایانو بد ویل شروع کړي دي، نو ستا د دماغو کې خرابي راغلی ده. ستا دماغي توازن ټیک نه دی. زمونږ د دې خدایانو بودري درته در رسېدلې ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ ان نقول نه وایو مونږه الا اعتراک، مگر اعتراک اصابک، تا ته در رسېدلي دي بعض آلهتنا، بعضې د خدایانو زمونږه بسوء، په جنون سره او په لیونتوب سره. زمونږ بعضې خدایانو چې کم دی نو ګویا کې تا ته دا چې کم دی نو گویا کې مرض لاحق کړی دی د لیونتوب. ځکه چې تا زمونږ په خدایانو پسې خبرې شروع کړلې، نو زمونږ د خدایانو آزار ووالي. خلک داسې وایي که نه، وی فلانکي د فلانکي آزار والی دی، وی د فلانکي بودري ورته ور رسېدلې ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دوی ورته م وي ان نقولو نه وایو مونږ الا اعتراک، عرا یعرو په معنا چې کم دی نو ګویا کې اذا اصابه، چې کله یو سړي ته یو تکلیف دا چې کم دی نو ګویا کې ور ورسېږي. نو الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، تا ته در رسېدل کړي دي بعضې خدایانو زمونږ بسوء، په تکلیف سره، یعنی په جنون سره، په لیونتوب سره. قال اویل هود علیه الصلاة والسلام انی اشهد الله، بشک زه ګواه کوم الله رب العالمین لره.
واشهدوا تاسو گواه شي انی بریئون چې بشک ز بریما مما د هغه بوتانو نه تشریکون چې تاسو شریکان جوړوي الله رب العالمین لرا من دونه علاوه د الله رب العالمین نه د الله نه علاوه چې تاسو څوک هم په خدای سره رانیسئ گواه شي په دې خبره باندې زه د هغې نه بریما زه در سره پکې نه یم فکیدونی جمیعا فکیدونی احتالوا فی هلاکی بس تاسو خپل پلانینګ وکئ کنه کیدونی خپل تدبیر وکئ زما په باره کې جمیعا ټول چې تاسو څومره زما خلاف تدبیر جوړولی شئ زما د هلاک او زما د شکست او زما د مقابلې هغه خپله منصوبه بندي وکئ خپله منصوبه بندي وکئ فکیدونی جمیعا زما په هلاکت باندې منصوبه بندي وکئ تاسو ټول جمیعا معنا انتم و اوثانکم تاسو دا ستاسو دا معبودان تاسو ټول په ټوله په دغه مشوره کې چې کم دی نو شریک شئ ثم لا تنظرون او بیا چې تاسو مهلت را نه کوئ ماته بیا ماته مهلت هم مه راکوئ ښه ټیم درنم نه غواړم الی شاباس لاسم آزاد او توره مو تیرا او چې څه کولی شئ نو هغه زما سره وکئ انی توکلت علی الله بشکه ما توکل کړی دی بروسه مې کړې ده په الله رب العالمین باندې ربي و ربکم چې رب زما دی او رب ستاسو دی ما من دابة نشته دی یو زنده سره ما من نسمة تدب على الارض نشته دی یو داسې زی روح او جاندار سیز چې په ځمکه باندې چلیږي الا هو آخذ بناصیتها مگر دغه الله رب العالمین نیسونکی دی بناصیتها په ناسیه د هغې باندې ناسیه د تندي نه پاس چې دا کوم ویښتري دې ته څه ویلي کېږي ناسیه ما ته وګورئ د دې ځای نه چې کوم سړی راټینګ کړي که نه نو ځان ته یې ښه راټیټولی شي ستا په کنټرول کې ستا په واک کې وي عربو به دا کنایه چې کوم دی نو ګویا کې یو قسم استعمالوله د قدرت او د طاقت نه الا هو آخذ بناصیتها یعنی د هر زنده سري د هغې چې کوم دی نو مالک الله رب العالمین دی چې الله رب العالمین یې څرنګې تصرف پکې کوي نو همدقه رنګې به کې کولی شي تاسو پوه شولې قادر او مالک ذات په دې ټول مخلوق باندې دا صرف او صرف چې کوم دی نو الله رب العالمین دی اخذ بناصیته معنا ظله چې څوک ووایي که نه دغه هلکه فلانکې د ناسیې نه راټینګ کو نو معنا دا ده چې ځان ته یې راټیټ کو تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو د دې وجه نه چې کوم دی نو گویا کې الا هو آخذ بناصیتها تاسو پوه شولې په خبره باندې ابو محذوره رضی الله عنه د په خپله باندې د خپل قبول اسلام یو ډېره عجیبه واقعه بیانوي فرمایي د خپلو ملګرو سره بهر په چکر باندې راوتی وم او لا اسلام مې نو قبول کړی په دې کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مجاهدینو لښکر راغی پړاو یې ورواچو خیمې یې نصب کړلې اذان پکې شروع شو نو موږ خو هلکانو د ټوکو مسخرو په طور باندې مو وی چې الله اکبر الله اکبر هلته به هغوی اذان کو دلته پورې موږ ټوکې کولې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک استازی را الیږلو په ما پسې چې دا هلکان ما ته را حاضر کوي دا څوک دي موږ یې چې حاضر کړلو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره مې په دقه وخت کې بالکل مینه نه وه بلکې لویه کرکه مې وتې نبی علیه الصلاة والسلام متعلق مې ډېرې خلاف خبرې اورېدلې وې نو نه مې د اسلام سره لګېده او نه مې د نبی علیه الصلاة والسلام سره لګېده او بس مجاهدین و مسلحین مقاتلین خلق و یریدو ترنه نبی علیه السلام زمونږ نه تپوس وکړو د دې ټولو ملګرو نه من اندا صوتا فیکم په تاسو کې چې کوم دی نو دا تیز آواز د چاو نو د ما د ملګرو ورته وي چې هذا ربیعه اندا صوتا فینا دا په مونږ کې د ټولو نه تیز آواز د دې ربیعه ابن معیر دی چې د هغه کنیه ابو محذوره دی نو ما ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې ښه ستا آواز پکې ښکلی تیز دی ما ته وی چې وایه شابه نبی علیه الصلاة والسلام راته د اذان تعلیم شروع کو نو فرمایلی الله اکبر الله اکبر او ما به ورسره هغه کلمات دوهراول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ته چې کله ور ورسېده ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا کلمات ووی ما ته وفرمایل چې ارفع بها صوتک یا ربیعه دا خو شهادت دی د الله د وحدانیت ګواهي د آواز دې په لږ تیز کا
نو ما په چغه باندې وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اذان ختم شو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راله د سپینو زرو د درهم یو نډکه یو تیلې په انعام کې راکړه. سبحان الله. ګوره د دین په زده کړه باندې انعام ورکول دا سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. خپل بچو له حوصله افزایی په کار ده. د خپل ماشومان چې کوم سبق وي سپاره ختمه کړه بس لږونه انعام ولا ورکه خو ورخو کوله دی به خوشاله شي په دې باندې. فرمایي زما په دې زړه کې د نبی علیه الصلاة والسلام محبت داسې کېناستو چې زړه مې سم را روان شو چې دې سړي سره ما ډېر نفرت کو او دا خو ډېر عجیب با اخلاق او با کرداره هستی ده. نو ما ورته د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې د الله حبیب ما ته کلمه هم ووایه او ما ته دعا وکړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راته کلمه وویله او ودعا لي 3 مرات ما د پاره 3 پیری دعا وکړه بارک الله لك و بارک الله فيك یا ربيعه. الله دې ستا د پاره او ستا په دې ژوند کې برکتونه ورواچوي چې څنګه راته د دعا وکړله. وی ومسح بناسیتی دا خپل لاس مبارک راواخیستلو او زما په دې ناسیه باندې کې خودلو او بیا چې کم دینو زما په دې تندی باندې راکاګلو او بیا زما په دې مخ باندې راکاګلو او بیا خپل لاس مبارک زما په سینه باندې کې خودلو. فرمایي زما د زړه کیفیت الله بدل کو. زه عاشق شوم. ما ورته وی د الله حبیب یو درخواست درنه کوم اجعلني مؤذنا فی بیت الله الشریف. ما په بیت الله شریف کې مؤذن نه جوړی زه به هلته اذان کوم. ما خو ستاسو نه اذان زده کو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمیل جعلتک مؤذنه. ټیک ته بس ته ما مؤذن جوړ کړلی ته به د بیت الله شریف مؤذن د نن نه وروستو. نو چې مجلس ته داخلېدو ایمان یې لا نه راوړی او چې د مجلس نه بهر وتلو یوازې دا نه چې دا چې کم دی نو مؤمن و بلکې د بیت الله شریف په سوري باندې د مسجد حرام د هغې مؤذن ته الله جوړ کو. نو بیا دا ویښته ډېر زیات لوی شوي و. نو چا ورته وی چې ته دا ویښته کټ کې نه. نو ده ورته وی نبی علیه السلام زما په ناسیه باندې خپل لاس مبارک کېښودلی و. نو زه چې کله قینچي راواخلم زه وایم ابو محذوره اسې نه د خپل جسم نه هغه ویښته کټ نه کې کومې ویښتو باندې چې د نبي مهربان لاس مبارک لګېدلی. دا خو به زه الله رب العالمین ته پیش کومه په وسیله کې. تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه. نو دې وجې نه حضرت ثابت بنانی رحمت الله علیه چې کله وفات کېدو نو د صحیح مسلم شریف روایت ده. نو دغه وی فرمایل چې نه حضرت انس رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو حضرت ثابت بنانی رحمت الله علیه فرمایي چې ماته وی چې ثابت هغه فلانکي ځای کې د نبی علیه السلام مبارک ویښته مې سنبال کړی دی. زه چې وفات شم نو زما د ژبې د لاندې به د دواړو جهانو د سردار مبارک دا ویښته کېږدي. زه چې الله ته پیش کېږم نو په دغه کیفیت کې به ورته پیش کېږم. او یوازې دا نه بلکې حضرت انس رضی الله عنه د هغې مور حضرت ام سلیم رضی الله عنها به د نبی علیه السلام مبارک خلا دا به چې کم دی نو د ځان سره په د شیشې په یو بوتل کې به یې را جمع کوله. نو او د دې دپاره به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته نطاع د سرمنې چې کم دی نو ګویا کې دسترخوان د سرمنې چټایي دا به ورته خوره کړله چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا خوله ترېنه چڼېږي نه. ځکه کو د میزري دا ورته ورچوم نو د هغې نه خو چڼېږي. نو په هغې کې به د نبی علیه السلام مبارک دا خوله را جمع شوله. نو چې به را جمع شوله نو دی به په مالوچو باندې د هغې نه راغستله او بیا به یې په هغه شیشه کې دا به یې نه چوړوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ترنه یې ورځ تپوس کړي ماذا تفعلین یا ام سلیم. ام سلیم دا ته څه کې؟ هغه ورته وي د الله حبیبه دا ستاسو دا خوله مبارکه د ځان سره را جمع کومه او دا زه بیا د ځان دپاره په خپلو عطرو کې دا مکس کومه. د دې نه بل خوشبویه عطر په دنیا کې نشته دی. نو حضرت انس رضی الله عنه چې وفات کېدو دا خادم خاص دی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک. نو وی فرمایل چې زما د غسل نه وروستو ما ته تاسو کله په دې مساجدو باندې خوشبو لګوئ نو بله خوشبو راته مه لګوئ. وی فرمایل چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د جسم خوله دا زما مور دا په شیشه کې سنبال کړې ده. هغه خوله د دواړو جهانو د سردار مبارک به راواخلی زما په زنګونونو زما په لاسو زما په تندي او زما د لاسو د خپو په ګوتو باندې په دې مساجدو باندې په دې باندې به یې ما ته ولګوئ. دا به زه الله رب العالمین ته پیش کوم.
نو خوش قسمت خلقو خبر د ناسیه پر راغلخه. نو فرمایي وما من دابه الا هو اخذ بناسیتها ان ربي على صراط مستقيم، بشک رب زما په هغه لار سید باندې ده. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم كچرتا فإن تولوا فإن تتولوا كچرتا تاسو اعراض وکو فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، په تحقیق سره ما در رسول دي تاسو ته هغه سو ارسلت به چې زپیرا لګل شی او ما الیکم تاسو طرف ته ما هغه ټول احکامات تاسو ته در رسول دي او دا هر نبی له الله رب العالمین توفیق ورکي چې د خپل فرایض رسالت چې کم دینو گویا کې په اکمل طریقې سره خپل امت ته هغه ادا کی. د دې وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام بعینه دقه سي الفاظ ویل دي الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت. یعنی چې کوم کار ډیوټي لزرا لګلې شوی او ما هغه خو می ادا کو کنه. نو دقه رنګ چې کم دینو دیم فرمایي چې فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم. نو تاسو ته بل رزویلو چې دا چا د یونس علیه السلام متعلق دا ویلو چې دا غنه په فرایض رسالت کې کوتاهی راغلی و، دا غلطه خبره ده. فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات. شاباس. نو فرمایي فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. نو الله رب العالمین برستو راولي قوما غيركم، زما رب هغه بستاسو نو ورستو آباد کی ستاسو نه علاوه بل قوم په دې ځای باندې تاسو به الله هلاک کی او ستاسو په ځای باندې بل قوم په دې ځای باندې آباد کی. ويستخلف ربي قوما غيركم او قائم مقام به وګرځي، نائب به وګرځي رب زما قوم لرا غیرکم علی واستاسنا ولا تضرونه شيئا، تاسو ضرر نشي رسول الله رب العالمین تدسسیز. ان ربي على كل شيء حفيظ، بشک رب زما په هر یو شی باندې نگهبان دی. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه، هر کله چراغ الله فرمایي هر کله چراغ امرنا هغه حکم زمونږ په عذاب باندې، امرنا بالعذاب چې کله زمونږ د عذاب فیصله راغله نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا، نجات ورکړو مونږه هود علیه السلام ته او هغه کسانو ته چې ایمان راوړل د هغه سره چې د هغې تعداد تقریبا 4,000 پورې مفسرینو لیکلی دی. څومره والذین معه دا چې کم دینو ګویا کې 4,000 بس دا 4,000 چې کم دینو د سره ملګري وخا مسلمانان شیو. نو فرمای نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا، دا خالص پر رحمت سره زمونږ د طرف نه. نو دا په دې باندې مونږ خپل رحمت کو دې ته نجات ورکو. ونجیناهم من عذاب غلیظ، او نجات ورکو مونږ دوی ته د هغه عذاب نه چې هغه ډیر دروند دی. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. او دغه عاد دی دا دقه چې کم دینو ګویا کې عاد دی دی طرف ته بکی اشاره ده فسیحوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. لاړ شي کنه دا عادیانو دا کلی سو دومره لري خو نه دی وای ګورای کنه تلک عاد دغه عاد دی کنه اهل مکه ته چې کم دینو ګویا کې الله رب العالمین به طور عبرت ورته خایخه لاړ شي وګورای کنه چې د مکذبین داغي عاقبت دا سده ستاسو بم ګوري دغه عاقبت وي. وتلك عاد دغه عاد دی جحدوا بآيات ربهم، انکار کړو په آیاتونو د رب د دوی باندې. وعصوا رسله، او نافرمانی کړي وا دا خپل انبیاء کرامو. نو نبی خودی ته یو را لېږلی شوی چې هغه هود علیه السلام و، عادیانو ته خو یو نبی را لېږلی شوی. نو دا رسول جمع ولی الله ذکر کړله. فرمایي ځکه د یو نبی تکذیب کول دا د جمیع انبیاء کرامو تکذیب کول دی، ځکه هر نبی دا مصدقا لما بین یدیه. د دې وجنه چې کم دینو مونږ او تاسو وایو چې لا نفرقو بین احد من رسله. تاسو په شولې په خبره باندې کنه. نو په ټولو انبیاء کرامو باندې چې کم دینو ګویا کې زمونږ ایمان دی ځکه هر نبی د بل مصدق وي او تصدیق کوونکی وي. نو د یو نبی تکذیب داسې دی لکه د جمیع انبیاء کرامو تکذیب چې کوي. نو فرمایي وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار، او دی ورپسې شیو د خبره کل جبار د هر هغه جبار چې هغه سرکش او عنید چې هغه مخالف وو. د یو ظالم جابر او د یو مخالف سړي په خبره پسې شاته ور روان شویو او د یو نبی وقت چې کم دینو داغه نافرمانی کړي وا
نو اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه، ورپسې شو پدوی فی هذه الدنیا پدی دنیا کې لعنتا لعنت، خلق پدی باندې بد وای. ګوره د قران کریم دا آیت چې تر سو وخت پوری وی نو په دقه عادیانو باندې به خلق خوای کو بد بپوي بد بپوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. او یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې به هم په دوی باندې چې کم دینو ګویا کې لعنت وي. او بیا فرمای الا خبردار ان عادا کفروا ربهم، بشک عادیانو کفروا ربهم دی کفر کړو پر د دوی باندې. الا بعدا لعاد قوم هود، الا بعدا من رحمت الله، خبردار بعدا من رحمت الله لرواله د رحمت الله رب العالمین. نو ما تو ګورئ دا لعنت چې کم دینو ګویا کې دا ابعاد عن الرحمت ته ویل کیږي. ها تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو بس الله رب العالمین په خپل باندې د لعنت هغه تفسیر کوي. ها الا بعدا مخکوي الا لعنت الله، مخکوي اتبعوا في هذه الدنيا لعنه، رستو فرمای الا بعدا. نو لري والد د رحمت الله رب العالمین چاغا بعینه معنا د لعنت. نو لعاد لري والد د رحمت الله نه د عاد د پاره قوم هود چې دا قوم د هود علیه الصلاة والسلام و الى ثمود اخاهم صالحا، او ثمودیانو ته مونږ را لېږل وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. او اصل عبارت بداسي شيخه چې وارسلنا صالحا اخاهم الى ثمود. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي و الى ثمود اور لېږل مونږ ثمودیانو ته اخاهم رور د دې صالحا صالح علیه الصلاة والسلام. قال یا قوم اعبدوا الله ويلد، اے قوم عبادت وکړئ د الله رب العالمین، ما لكم من اله غیره، نشته د تاسو د پاره څوک معبود برحق علاوه د الله رب العالمین نه. هو انشأکم من الارض، دی الله رب العالمین تاسو پیدا کړی من الارض د زمکنا، تاسو الله پیدا کړی من الارض د زمکنا. نو شاباس الله رب العالمین تاسو چې کم دینه من صلصال من حمأ مسنون. انسان الله د چانه پیدا کړی دی؟ من صلصال من حمأ مسنون. نو دا خو د زمکی یو دغه شو کنه، د خاورې چې کم دینو ګویا کې یو حصه شوله کنه. د دې وجنه الله تعبیر کوي چې انشأکم من الارض. تاسو پوه شئ په خبره باندې. مخکې آیتونه کې چې کوم ځای کې راغلی و کنه چې الله تاسو د خاورې نه پیدا کړل ثم یعیدکم فیها، او بیا به تاسو چې کم دینو ور دوباره کوي دقه خاورې ته، تاسو به بیا خاورې کوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو فرمایي هو انشأکم من الارض، الله رب العالمین تاسو پیدا کړی من الارض، لزمکه په ځای به تاسو معنا وکړئ دلته د خاورې نه، تاسو الله پیدا کړی د خاورې نه، د لمدې خاورې نه. شاباس. نو فرمایي واستعمرکم فیها، او بیا تاسو وسولی الله رب العالمین په دې زمکه کې. واستعمرکم فیها دا الف سین او تا دا چې کوم استفعال دی کله کله دا خپل معنا نه ورکوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه، لکه استیصال یو شی د ویخه وباسل، پوه شئ په خبره باندې کنه. نو دلته چې کم دینو په ډیرو ځایونو کې داسې راځي چې استفعال چې کم دینو په هغه کې الف سید تا دا خپل معنا چې کم دینو ګویا کې نه ورکوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. شاباس. نو فرمایي واعمرکم فیها، الله رب العالمین تاسو آباد کړلې په دغه زمکه کې. فاستغفروه، تاسو بخنو غواړئ د الله رب العالمین نه. ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب، بشک رب زما نږدې دی، مجیب او قبلون کې دی. قریب مجیب، نحن اقرب الیه من حبل الورید. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. الله قریب دی، نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله مجیب دی، ادعوني استجب لكم. نو فرمای قالوا او ویل دوی یا صالح، اے صالح علیه الصلاة والسلام قد كنت فينا مرجوا، په تحقیق سره وی ته په مونږ کې مرجوا تمه کړی شوی، امید ساتلې شوی. ستانه خو زمونږ ډیره لویه تمه وه. مونږ وی دا الک ډیر خيار دی، دی ډیر صادق دی، دی ډیر امین دی. ګوره قبل النبوت الله رب العالمین انبیاء کرام داسې پاک او صفا ساتي چې د خلکو په غټ یقین او اعتماد وي. تاسو به خبره باندې ورسېدلئ کنه قبل النبوت. نو دقه رنګ په صالح علیه الصلاة والسلام کې ډیر لوی صفات وو، صادق وو، امین وو، حاکمانه صلاحیتونه پکې. نو د خلکو ورته ستانه خو زمونږ ډیر لوی تمه توقع وه. نو فرمای قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، په تحقیق سره وی ته په مونږ کې امید ساتلې شوی مخکې د دینه، د دې نبوت نه مخکې یا د دې خبرې نه مخکې. قبل هذا المقال، قبل هذا القول،
د دې خبرې نه مخکې تا نه خو زمونږ ډېره تمه توقع وه، نو اوس اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ته منع کوې مونږ لره د دې خبرې نه چې مونږ عبادت وکړو د هغې بوتانو چې عبادت به کوو پلارانو زمونږه د هغې، واننا لفي شک مما تدعونا الیه مریب، او بشک یو مونږه په شک کې د هغې خبرې نه چې ته رابلې مونږه هغې طرف ته شک کوونکي، ستا په دې خبره خو زمونږ یقین چرته نه راځي. قال اویل صالح علیه السلام یا قومې، ای قوم زما ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، خبر را کئی ماتا کو چرته یم زه په هغې واضح دلیل باندې د جانب د رب خپلنا بینه، دا واضح دلیل ته ویل کېږي، ها حجت برهان دلیل دا ټول په معنا د چا سر راځي؟ د دلیل سر راځي. ها نو فرمایي وآتانی منه رحمتا، او را کړي الله رب العالمین ما ته د طرف خپله رحمت النبوت هم، نو کو ما سره چې کم دی نو گویا کې د واضح دلیل را سره هم شته دی، او بیا نبوت راته هم الله را کړی دی، یا هغه زړه ترجمه به بیا را معاده کوي. ښه ان کنت علی بینة من ربی، کو چرته یم زه په کامل فهم او عقل باندې د جانب د رب خپل نه، ځکه تاسو راتم وی چې قد كنت فینا مرجوا، او د هغې د پاسه وآتانی منه رحمتا، الله راته نبوت هم را کړی دی، نو عقل او نقل دا دواړه را سره دي. ما احسن العقل والنقل اذا اجتمعا، څه بهتره خبره ده چې عقل او نقل دواړه چې کم دی نو ګویا کې په دلیل کې د سړي سره را یوځای شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو دا ترجمه دا به هم یاد ساتئ. نو فمن ینصرنی من الله ان عصیته، څوک به امداد وکړي زما د الله رب العالمین په مقابله کې، کو چرته ما نافرماني وکړه د الله رب العالمین. نو یا یو ترجمه ده. دویمه ترجمه ده فمن یمنعنی من الله ای من عذاب الله، نو څوک به زمانه چې کم دی نو ګویا کې منع کی د الله دا عذاب، څوک داسې زورور شته ما به د الله نه څوک خلاصي کو چرته ما نافرماني وکړه د الله تبارک وتعالی. فما تزيدونني غیر تخسیر، نو تاسو نه سوا کوئ ما لره علاوه د نقصان نه، تاسو چې کم دی نو ما ته خو څه فایده راته نه را رسوئ، تاسو ما د الله د دین د دعوت نه منع کوئ، دا خو تاسو ما تاواني کوئ. ویا قوم زما هذه ناقة الله لکم، دا دی قوم مطالبه وکړله چې یاره تا سره خو داسې څه خاص دلیل ملیل نشته دی، نو یو خبره کېدلی شي کو د دې ګټې نه دې راله اوښه راوباسله که نه، بس مونږ ته به پته ولګي چې دا یو خارق العادت امر دی او دا معجزه ستا په لاس باندې الله صادره کړله. نو ده ورته ووی ټیک ده، زه به د الله نه سوال وکم او تاسو ته به ستاسو دا ډیمان الله پوره کی، ستاسو مو مانګي معجزه دا به الله در کی، خو یاد ساتئ کو ستاسو دا ډیمان پوره شو د هغې باوجود تاسو ایمان رانوړ، نو بیا د الله سنت دا دی تاسو به هلاکئ. نو اقه شانتې وشوله، هغه ګټه چې کم دی نو ګویا کې د هغې نه الله رب العالمین اوښه را پیدا کړله. زه عمان ته تللی وم، سلاله یو ښار دی، په هغې ښار کې چې کم دی نو د یو ځای د هغه ځای حکومت را بند کړی چې هغه مخکې د یمن حصه وه، او هغې ته یې دا کتبه لګولې ده، تخته لګولې ده چې دا هغه ګټ دی د کوم ګټ نه چې د صالح علیه السلام د اوښه د معجزې په طور باندې الله رب العالمین څه کړې وه، دا یې ترنه راوباسلې وه. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو هغه معجزه د دې پوره شوله. ښه نو فرمایي ای قوم زما هذه ناقة الله، دا ناقه د الله رب العالمین ده. نو ما ته وګورئ دا ناقه د الله ده، نو د ناقې نسبت الله ته ولې وکړو؟ کو په دې نسبت سره چې الله پیدا کړی دی نو خو دا ټول څیزونه الله پیدا کړي دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو تاسو به جواب د ځان سره یاد ساتئ، ښه چونکې دا خارق العادت بدون الاسباب الله پیدا کړی، خارق العادت بدون الاسباب، بغیر د اسبابونه چې کم دی نو ګویا کې دا اوښه دا الله رب العالمین را پیدا کړی وه. د دې وجې نه چې کم دی نو دا خالصه نشانی د الله وه، دې وجې نه ورته ناقة الله وویلی شو. دا په شعائر الله کې داخله وه، دا په څه شیز کې وه؟ شعائر الله کې داخله وه. نسبت خو ډېر لوی سیز دی که نه؟ حزب الله، د حزب نسبت کله کله الله ته وشي، بیت الله
کتاب الله، خیل الله، سیف الله، تاسو پوښل رجال الله، دا ټول پټول دا منسوب دی الله رب العالمین. دا د چا سره چې د الله نسبت ولګي کنه، تاسو پوښلې په خبره باندې، نو دا شعائر الله شيخه. بیت الله سده شعائر الله ده، پوښلې په خبره باندې کنه. دقه رنګ کتاب الله سده شعائر الله ده، او حزب الله سده شعائر الله ده، رجال الله سده شعائر الله ده، ناقة الله سده شعائر الله ده. دا علما شعائر الله دي ښه. تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه. نو چې اوخه شعائر الله ده او په تکلیف رسولو سره الله خفه کیږي، نو د دې وجه نه خو چې د علما سره او د صلحاء سره څوک دشمنی کوي، نو الله په یوازې دانه چې خفه کیږي، فقط اذنته بالحرب، الله وی اعلان جنگ در سره زکم عثمان ته تیار شه، جنگ دې زما سره شو. شاباس. نو فرمایي ښا نو هذه ناقة الله، دا ناقه دا الله رب العالمین، دا اوخه دا الله دا، لکم ستاسو دا پار آیتن دا معجزه دا، فزروها پریک دوی دی لرا، تأکل فی ارض الله، چه دا خوراک کی پزمک دا الله رب العالمین کی، ولا تمسوها بسوء، او تاسو ممسکوی دی لرا پا تکلیف سرا، دیتا تکلیف مرسوی، فیأخذکم عذاب قریب، نو بنیسی تاسو لرا آغا عذاب چاگا دیر نزدی دی، فعقروها دی زخمی کرلو حغی لرا. فقال اویل صالح علیہ الصلاة والسلام تمتعو فی دارکم، نفع حاصل کی پدی کورس خپل کی، یعنی پدی دنیا کی، ثلاثه ایام درې ورځې، جمعرات جمعه او هفته، بس دا درې ورځې د سره ټیم دی ښا. نور د الله فیصله شوی دا، عذاب پتا سو باندې راتلون کې دی، د اتوار په ورځ په الله رب العالمین عذاب راوست. مفسرین لیکلی دی ښا ذالک وعد غیر مکذوب، دا داسې وعده ده چې نه د دروغ کړی شوی، دا اټل رښتونی وعده ده ښا، بس دا دروغ کیدل نشي. فلما جاء امرنا، پس هر کله چراغ حکم زمونږ د عذاب، نجینا نجات ورکو مونږ صالحا صالح علیه الصلاة والسلام ته، والذین آمنوا معه، او هغه خلق ته چې ایمان راوړی دی هغه سره، برحمت مننا، پاغ رحمت سره د جانب زمونږ، ومن خزي یومئذ، د دې متعلق هم راغلی دی چې د 4000 وخه، دا هم 4000 کسان وو د صالح علیه الصلاة والسلام دا ملګری. نو فرمایي ومن خزي یومئذ، او مونږ نجات ورکو صالح علیه الصلاة والسلام او داغه ملګرو مؤمنانو ته د رسوای د دقه ورځنه. ان ربک هو القوی العزیز، بشک رب ستاغه قوی دی او غالب دی. واخذ الذين ظلموا الصيحه، انسلوا هغه خلق لر چې ظلم کړي، او الصيحه چغه په دوی باندې چې کم دینو ګوي کې چغه دا په دې باندې وهل شولا، دومره خطرناک چغه او کریکا وا چې د دې زړونه چې کم دینو ګوي کې او چاودل په هغه سره، او چې چا په کوم ځای کې هم دغه چغه اوریدل ده، نو فاصبحوا فی دارهم جاثمین، نو دی وګرځیدل فی دیارهم په کورونو د دوی کې جاثمین، پړ مخې پرې وتون کی. کله کله په تیز आवाज سره چې کم دینو زړه چوي ښا، زړه سکیږي دا چوي. تاسو په شولې په خبره باندې کنه. نو تاسو کو خیال کړئ دا میان چې کم دینو خلق ورته په دی وبو کې ډس کی، نو په ډس دا دې سنې چې دا چرته په چاره باندې ولګي، په شولې په خبره باندې کنه. خو په دې هوا کې د دې आवाज د رسیدلو دا مقدار دا ډیر نارمل دی، او په اوبو کې ډیر زیات تیز دی. اوبو کې چې تاسو کله په دغه کې خړ کې یا په ډن کې یا په چرته په تالاب کې لامبي کنه، او دوه وړه وړه کانی د یو بل سره لاندې په دی اوبو کې ټک ټک کوي، نو تاسو یو جدا چرته سم لوی په درنګ کې کار شروع دی. پوښلې په خبره باندې کنه وړو کې आवाज پاږي کې غټ سړی ته معلومیږي. نو د دې وجنه چې الته څنګه دز اوشي دا خلق میان په دس باندې نسی کنه، نو دې مطلب دا نه چې دغه سیس دا چری چې کم نه دا په دې میانو کې لاړ شي، نه دا دنه د دې आवाज د وجنه د دې زړونه وچوي. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه کله کله د تیز आवाज د وجنه چې کم نه گویا کې زړه چوینو دقه رنګ دوی باندې او شف اصبحوا فی دارهم جاثمین. او بل ځکه خو الله رب العالمین فرمایي چې فاخذتهم الرجفه. نو علما د دې درمنځ چې کم نه گویا کې تطبیق کې خچ کې دی شي دغه اول په دی باندې आवाज شوي وي، او اغه نورستو په دی باندې الله زلزلہ راوستي وي، چې دا کوم بقایا پکې سپاتی را پاتې وو چې دا ورلهم الله اونړي او دا مکمل چې کم دینو ګویا کې دا هر څو ورله دا ورله ختم کی. نو فرمایي دا ممکنه ده، او د مختلفو قومونو داغي چې کم دینو نوعیت د عذاب دا مختلف،
یونس علیه السلام داغي قوم هغه چې کم دنو توبه قبول کړله. د نوح علیه السلام په قوم باندې هغه باندې چې کم دنو ګویا کی اوبه د اسمان او د لاندې د دواړو نه راوچتې شولې، سیلاب پې راغی. د هود علیه السلام په قوم باندې هوا هغه پې راله، طوفان پې راغی. د صالح علیه السلام په قوم باندې تاسو اوس دلته وی چې فاخذ الذين ظلموا الصيحه یا فاخذتهم الرجفه. د لوط علیه السلام په قوم باندې جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. نو او د شعیب علیه السلام په قوم باندې فاخذتهم الصيحه. او د موسی علیه السلام په قوم باندې په فرعون او دغه په ملګرو باندې اغرقنا آل فرعون. نو دا مختلف انواع د عذاب دي چې الله رب العالمین په هغه باندې راوستي دي. نو کألم یغنوا فیها، نو دوی په د خپل کورونو کې داسې پړمخه را پریوتل، کألم یغنوا فیها، گویا کې لکه چې دوی اډو نه اوسېدلی فیها په دغه کورونو کې. نو دینه داسې معلومیږي چې د دې आवाज نو وروسته اوس ماته وګوره، په आवाज سره خو سړی مړ کیږي، خو دیوال خو نه رارتاویږي، چت خو نه رارتاویږي. خدا فاخذتهم الرجفه، نو چې دوی کله مړ شو نو الله په زلزلہ راوستل، نو دا ارس په د پاسه رارتاو شو، نو دا آبادی او دا تعمیرات یې نیست و نابود شو. کألم یغنوا فیها، داسې ښکارېدله لکه چې اډو دلته څوک اوسېدلي نه دي، ځکه د وسانې څه آثار نشته دی. دا زلزله چې په کومو علاقو باندې راشي کنه، او هر څه چې کم دی نو پړ مخې رارتاو کی، سړي ته دا پته نه لګي چې په دې ځای کې مارکیټو، دلته دکانو، دلته جوماتو، دلته فلانکیو، دلته فلانکیو، دا پته به کې چاته بیا نه لګي. نو فرمای الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود، بشک ثمودیانو کفر کړو پر خپل باندې او هلاکت ته یا لريواله د رحمت الله رب العالمین د ثمود د پاره. ټیم څه دی؟ دولس یولس بس ته ٹھیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاؤك الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله رب العالمين زمونږ د طلباء او د طالباتو ته د قرآن کریم صحیح فهم او صحیح علم ورته نصیب کا. الله رب العالمین زمونږ د دنیا او د آخرت خیرونه او عزتونه نصیب کا. حاجات شرعیه چې د چا هم دی الله رب العالمین بهترین کریم الله د خپل غیب د خزانونه ورته پوره کا. زمونږ د دې درس د دې ملګرو د پاره د ساوند سیستم او د دې لوډ سپیکر یو ملګری تنظیم کړی دی، دعا ورته وکړي الله رب العالمین ورله بهترین بدلی نصیب کی. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمته.